یو ختم درته هیما د دریو ورځو ختم دی. په دریو ورځو کې به ان شاء الله العزیز الله پاک تاسو ټول مسلې، ټول حاجتونه، ټول پریشانی دا به ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول د ټیک ټاک کې د صحت نه مزه اخلي. الله پاکم خوشاله او تر ساته. نن چې کومه وظیفه ده دا ډیره زیاته قیمتي ده، ځکه قیمتي ده چې ستاسو حاجت دا په درې ورځو کې دا پوره کیږي. محترمو دا ډیره زیاته غټه خبره ده. زموږ څومره امیدونه دي، څومره ارزوګانې دي، څومره حساب کتاب دی، د الله پاک موږ تاسو ته په درې ورځو کې دا پوره کوي. یا به د درې ورځو نه مخکې زموږ ستاسو د حاجتونه دا به پوره کیږي. نو عمل ډیر زیات آسان دی، 15 منټه پې ملګي. د سره پارم کې نو ان شاء الله العزیز کامیابی به تاسو ته ملاويږي. د دې وظیفې ما ته پته وه، ما ځکه تاسو سره شریک کړل. چې څنګه ما تاسو سره شریک کړل نو داسې به تاسو هم کنجوسي نه کوئ، مخکې نورو کسانو ته به شیر کوئ او د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کوئ. د دې وظیفې درې شرطونه دي. یو شرط دا چې 15 وخته لمونځ به کوو، دویم شرط دا چې د قرآن مجید تلاوت به کوو، او دریم شرط دا چې کله ما ورته د وظیفه کوو نو چا سره به پکې خبرې نه کوو. د وظیفې ترتیب به دا وي چې کله موږ د ماسخوتنې لمونځ وکړو نو بیا به د هغې نه بعد دا وظیفه به 313 پېرې وکړو: یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عظیم. بعض خلک دلته کې یو شک غونډه کوي چې یا علیو دغه د علي صاحب نه مدد غوښتل شوی دی. دلته کې یا علیو چې کوم دی د الله پاک نوم دی. پوه شئ؟ نو دغه شک به پکې نه کوئ. نو دا به د ماسخوتن د لمانځه نه بعد 313 پېرې به دا ووایو: یا حلیمو، یا عظیمو، یا علیمو، یا علیو. دا وظیفه ما ته یوه شپه، بیا به د هغې نه بعد په دویمه شپه باندې یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عظیم. بیا به د هغې نه بعد په دریمه شپه باندې یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عظیم. ان شاء الله العزیز الله پاک به زموږ ستاسو څونه مسایل دي دا په درې ورځو کې یا به الله پاک موږ تاسو له په درې شپو کې دا پوره کړي. الله پاک دې زموږ ستاسو ټول مسایل ختم کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.